السلام علیکم ملګرو. د عمران خان پارټي د الیکشن نه بهر کولو نه پس د عمران خان نه د بیٹ نشان اخیستلو نه پس عمران خان د جیل نه د قاضي جسټس فایز عیسی په نوم باندې یو پیغام جاری کړی دی. څه پیغام یې ورله ویلی دی په هغې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو. دې نه علاوه نور هم څه اهم اپډیټس دي د پی ټي آی حوالې سره د پی ټي آی د امیدوارانو حوالې سره. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول نه پهله خو چې د پی ټي آی څومره هم امیدواران دی الریډي د پی ټي آی پارټي د الیکشن نه بهر شوې ده. الریډي پی ټي آی نه د بیټ نښه اخیستلې شوې ده. نو د پی ټي آی چې څومره هم امیدواران دي هغوی به انډیپینډنس مطلب ایز آزاد امیدوار په الیکشن کې حصه اخلي. ایز آزاد امیدوار چې دغه د پی ټي آی کم امیدواران دي او دوی آزاد الیکشن لړاوي نو دې سره به خلک د کنفیوژن شکار کیږي. خلکو له پته نه لګي چې په حقیقت کې کم یو آزاد امیدوار د پاکستان تحریک انصاف امیدوار دی. جی په دې باندې ډیټیل سره خبره کوو. خو راځو ټول نه پهله د عمران خان په پیغام باندې خبره کوو. عمران خان د اډیالۍ جیل نه چیف جسٹس قاضی فیض عیسی باندې عدم اعتماد کولو اعلان کړی دی چې په دې جج باندې زما اعتماد نشته. عمران خان ویلی دی چې چیف جسٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کے 5ویں پارے کے 8ویں آیات میں دیکھ لے پڑھ لے کہ قرآن مجید میں ہے کہ دشمنوں سے بھی اتنی نفرت نہ کرو کہ انصاف نہ کر سکو. دشمنانو نه وای دومره نفرت مه کوه چې ته د هغوی په منځ کې انصاف ونه کړي. دومره نفرت وای هم دشمنانو نه مه کوه. که یو دشمن هم د ستا وي نو هغه په حق کې که ته فیصله کوې نو په انصاف په فیصله کوې. دا نه چې یو کس د ستا دشمن وي نو ته به د هغه خلاف فیصله کوې. ته به حق او باطل نه ګورې خو د هغه خلاف به ځې. دا عمران خان د چیف جسټس قاضي فیض عیسی په نوم باندې دا پیغام د جیل نه رالیږلی دی. ټول نه پهلې خو پې د عدم اعتماد اعلان کړی دی. هغې نه پسې ورله ویلي چې په قرآن شریف کې په 15مه سپاره کې 8م نمبر آیات چې کوم دی هغه لږ پړاو که هغه لږ وګوره. جي دا عمران خان د جیل نه پیغام رالیږلی. دې نه علاوه اوس که د پی ټي آی چې څومره هم امیدواران دي په هغوی باندې مونږ خبره وکړو. هغه الریډي د ویډیو سټارټ کې تاسو له ما ووي چې ای به آزاد امیدوار ودرېږي او آزاد امیدوار هغوی له نښې نشانې هم داسې ورکړل شوي دي. انتخابي نښه داسې ورکړل شوې ده چا له مولۍ چا له ګډه چا له بوتل داسې چا له بینګن باټینګډ لکه داسې انتخابي نشانات یې ورکړي دي چې هغه هم د خندا دي. جي د پی ټي آی چې اوس څومره هم امیدواران دي دا که چېرې ایز آزاد امیدوار پاس شو نو آیا دا به عمران خان سره یو ځای کېږي که نه؟ دا راتلونکي ټایم کې هم یو ډېر غټ کوېسچن مارک دی چې آیا دا امیدواران پاس شي د پی ټي آی په نوم خو به دی اوټ واخلي. د پی ټي آی په نوم باندې به خو عوام دی له اوټ ورکړي. خو چې دی پاس شي دی به عمران خان سره وفا وکړي که نه؟ دی به د عمران خان په نوم غیرت وکړي که نه؟ ډېر خلک چې کوم دي دا کوېسچن هم کوي دا سوالات هم کوي چې آیا دا خلک په خو د عمران خان په نوم اوټ والي خو بیا به دی عمران خان سره وفا نبو کړي که نه؟ دا هم کوېسچن دی. تاسو دې حوالې سره څه وایي؟ تاسو هم خپله رایه مونږ سره په کمنټ کې شریکه کړئ چې دا خلک پاس شي دی به عمران خان سره وي که نه دی به نورو پارټیانو سره شریک کیږي یا به خرڅېږي. ځکه د ایم پی ډېر غټ قیمت وي. جي ایم پی چې پاس شي د نیشنل اسمبلی چې کم کارکون د نیشنل اسمبلی چې کم یو سیټ وګټلی شي یا د قومي اسمبلی سیټ وګټلی شي نو د هغه بیا ډېره غټه ویلیو وي. نو هغه بیا د نورو پارټو والا په پیسو باندې اخلي او هغه ځان سره یو ځای کوي. نو دا به د الیکشن نه پس پته لګي چې د آزاد امیدوار کله پاس شي دی عمران خان سره وفا کوي یا عمران خان خلاف دی نورو پارټو کې شاملېږي. دا بیا راتلونکي ټایم کې پته لګي. د ویډیو کتلو زیات مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. والسلام.